بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ځاني د خپل طرف نه د خپل فریق د طرف نه د دې ټولې جرګې د دې نه مخکې چې کومې جرګې په دې کې شوي دي د هغې هم ډېر شکریه ادا کوم. نن حقیقت دی زما په ژوند کې د ټولو نه د خوشحالۍ موقع چې ده هغه نننۍ ورځ ده او دې نه مخکې هم بلاو جرګو محنت کړی دی، هلته راغلي دلته راغلي دي. دا جرګه چې وه دا پکې هم د کال نه لګیا وه. د ډیرو کوششونو سره د ډیر محنت سره د دواړو فریقونو نه اختیار واغستو او الله پاک دا روغه وکړه. نو موږ ډیر زیات خوشحال یو، زموږ دوستان مشران څونه د عزیزولۍ کلي چې دي که دې طرف ته دي او که هغې طرف ته دي ډیر زیات خوشحاله دي. او زه خو به دا ووایم چې د پښتو په معاشره کې دا ټیم دا مشران چې کوم جمع دي دوی له پکار دي چې په هر کلي کې په هر کور کې په هره محله کې وګرځي که د چا وړه مسله یې غټه یي چې دا ختمه کړي او مدیان هم دواړه فریقین دواړو له اختیار ورکړي جرګې له چې د الله د رضا دپاره مسلې ختمې کړي. نن سبا د نورو صوبو خلک لا د نورو علاقو خلک ډېر زیات مخکې شو. موږ ته تعلیم ضرورت دی، د هیلث ضرورت دی، کم از کم جاهلیت چې دی دا ختمول پکار دي او جرګې له عزت پکار دی او په وړو وړو مسلو باندې انختل دشمنۍ دا بربادي ده، دا غلط کار دی. څنګه چې تاسو خبر وکړه چې د جرګې اهمیت په پښتنو په معاشره کې څونه د دې رول دی، نو زه به دا ووایم چې زموږ د پښتنو شخړې او مسلې چې دي هغه زیات تر چې دی هغه هم دا جرګې حل کوي. عدالتونه تاڼې تحصیلونه د مسلو حل نه دی. نن تاسو ګورئ د پښتنو دا ترتیب او طریقه هغه په انټرنیشنل لیول باندې هم لګیا دي. ژوندی مثال چې دی د امریکا لګیا وه په افغانستان کې څونه بربریت یې وکړو، زور یې وکړو، خو ایټ د اینډ آف د ډے څه وشو اخره کې هماغه ټیبل ټاکس له خبر راغله، هماغه جرګې له خبر راغله، هماغه په جرګه باندې هغه مسله حل شوله او هغې ټروپس لاړو ویډرا شو. مونږ پښتانه زه خو په هر ځای کې دا خبره کوم چې پښتنو ته دا ډېر یو لوی ایج حاصل دی چې زمونږ زیاتې مسلې خو هغې کې شل مړي دي ولې نه شوي. بیا هم دا جرګه چې دا دونه انفلوینشل ده زمونږ په معاشره کې چې هم په دې جرګه باندې خلک خپل هغه مسلې او هغه مړي او هر څه بخي بیا. او بیا د ټولو نه غټه خبره څه ده چې دا د نبي علیه السلام سنت دي. نبی علیہ السلام الله یو جامع هستی پیدا کړی وه، یو مکمل یو پرفیکټ هستی پیدا کړی وه چې په کم انګل په کم زاویه او په کومه طریقه ورته ګورې نو نبی علیہ السلام مکمل یو داسې هستی وه. لکه چې کمې کمې مسلې راغلي نبی علیہ السلام په ژوند کې غټې مسلې به زه دا ووایم چې صلح حدیبیه مسله وه، میثاق مدینه مسله وه، د حجر اسود مسله راغله. نبی علیہ السلام په کومه طریقه باندې هغه جرګې کړي. نو موږ پښتنو الحمدلله اسې وایي چې پښتو او اسلام کې څه 19-20 فرق دی. نو پښتون سړي ته د نبی علیه السلام په سنت باندې یا په شریعت باندې چلیدل هېڅ ګران کار نه دی. نو پښتنو د نبی علیه السلام دا سنت برابر ژوندي کړي دي او الحمدلله چې نن زمونږ د مشرانو په دلته په دې غلاما کم مشران راغلي او دې د ورسره د مچي ملګري داسې نور نو دې چې څونه کوششونه ستړی وکړل نن الحمدلله یو دوه خفه زړونه یو ځای شو او انشاءالله تعالی آینده به د دې نه مخکې چې دی ښه د ورورولۍ وخت به تېري انشاءالله. ډېره زما په حساب وي که نه تو زما نه تپوس کې زه خو یم چې 20 کاره سړی پرېږدي او دې ته بډې رانغاړي او بل کار سړی نه کوي او بس د خلکو د مسلمانانو دا روغې جوړې ایون تر دې پورې چې مسلمان خو مسلمان دی، د مسلمان نه علاوه د غیر مسلمه مسلې نو هغې کې هم کښېنه ځکه چې نبي علیه السلام موږ ته کوم درس دی د الله حکم دی. دوه بندگان روغول، دوه مسلمانان روغول دا ډیره لویه خبره ده. نو زه وایم چې 20 کاره پرېښودل پکار دي او جرګې له اهمیت ورکول پکار دي، جرګه انفلوینشل کول پکار دي، جرګه مؤثر کول پکار دي. دا به څنګه کیږي چې څنګه تاسو خبره وکړله هر د کلي مشر لا کو کشر دی او که هغه سیاسي خلکو ته خو زه یو کلیر میسج ورکول غواړم. اول زه ځان ته وایم چې هغه خلک چې تا باندې لکونو خلکو اعتماد کړي نو خامخا خلک ګوري سترګي نو د داسې خلکو بیا زیات یو رول جوړیږي. په کار دا دی چې دی راپاسي او زه وایم چې دې خلکو ته ملا وتړله نو په یو کلي کې په یو علاقه کې به یو مسله نه پاتې کېږي او انشاءالله تعالی ان قریب ده چې دا مشران کو پکې څه داسې ونج پاتې شوي نو دغه به م انشاءالله ختموي.